السلام علیکم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، پاڼه باندې در سره شیر کړئ. په دې نه مخکې ویډیو پوره وګورئ که چېرې تاسو ته خوند درکړو، تاسو ته معلومه شوه چې دا افغانستان پاکستان په منځ کې اتحاد پیدا کولی شي، اتفاق پیدا کولی شي. هغې نه باید تاسو خپل ملګري سره شیر کړئ چې ټول پښتانه ته د دې نه بلکې ټول پاکستان ته بلکې ټول افغانستان ته ټول مسلمان ته د دې نه فایده ورسېږي. خو ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ، ډېرې امپورټنټ مین خبرې پکې کوم درته. نمبر 1، که افغانستان دغه وایي چې زه به دغه جنګ وګټم یا ګټلی شم، دا د افغانستان غټه غلطي ده. که پاکستان وایي چې دا جنګ زه ګټلی شم وبه یې ګټم، دا د پاکستان غټه غلطي ده. اوس دلته کې ګوره یعنی سیدنا الله اکبر، هغه سیدنا الله اکبر دوی سره سیدونه د الله اکبر نه راکېږي. دلته کې زه پاکستان ته یو غټ میسج ورکوم چې ګوره دوه سره سیډونه ته پښتانه، هغه سایډ نه پښتون، دې سایډ نه پښتون، ته د پښتون سلکشي ولې کوې؟ دا هغه خلک دي چې دا به تا په کار باندې رادرومي. دا هغه خلک دي چې تا پاکستان تر اوسه چې په کوم په وجود کې ولاړ ده، د دې خلکو د وینو په وجه سره تر اوسه قایم و دایم ده. د الله تعالی په فضل و کرم سره هغې نه بعد د دې پښتانو په وینو سره. دویمه خبره دغه چې دغه پښتانه الله د نه کې که دغه پښتانه کله تا نه په شا باندې لاړل ودرېدل، اوس دا خبره ډېره امپورټنټ او ډېره په زور باندې مخته شوې ده چې نن سبا د AI د ټیکنالوژي دور دی، بټن د جنګ دی، ټیک ده. دلته کې موزایل د دې نه هغه سایډ ته وري. نو دلته کې زه تا ته یو پیغام درکوم چې دا د ټیکنالوژي دور ده، بالکل یې منم. د ایټم بم، د هایډروجن بم، د غټو غټو بمو دور دی او په دې کې د خلکو ضرورت نه وي. خو زه درته وایم چې په غزه کې، په فلسطین کې اسرائیل هغه کم هتیارو چې استعمال یې نه کړ، اوس دی قبضه پې کوی شي، قبضه نشي پې کوی. ولې نشي پې کولی؟ چې هلته کې داسې خلک دي چې هغه د اسلام نه ډک دي، هغې په زړونو کې اسلام د شهادت ته غاړې په غاړې باندې ورځي. نو کم از کم چې داسې خلک موجود وي، نو هلته کې کېدی نشي چې هغه قبضه وکړي. د غزه حالات تاسو مخامخ دی. نو زه په اسلام باندې زه په پاکستان باندې دا غږ کوم، دا زه خپل پښتانو ته وایم چې تاسو کم انتشار پیلاو کوئ، کم نفرت پیلاو کوئ. د افغانستان باره کې تاسو کومه خبره، د دې پښتانو باره کې تاسو کومه خبره کوو. دا قبایل خو پاکستان دا قبایل تا طاقت دی، خو پاکستان دغه قبایل تا سپر طاقت دی، خو پاکستان دغه قبایل تا د پاره په کار باندې راځي. خو پاکستان دې ته سوچ وکړه، فکر وکړه چې په 1965 کې تا کم جنګ ګټلی و، په هغې کې سوچ وکړه چې دغه خلک راغلي وو او پاکستان کشمیر آزاد کړی و. هغه تا نه خو هېر نه دي، دغې خلکو آزاد کړی و. خو پاکستان اوس درته وایم چې دغه قبایل، دا افغانستان دا به دې په کار باندې رادرومي. وایم قسم په خدای چې دا ایټم بم به دې په کار نه راځي. وایم قسم په خدای چې دا ځازونه به دې په کار نه راځي. وایم قسم په خدای چې ته کوم پې نازېږي، کم ناز پې کوې، د نن سبا جدید اسلحه ده، دا به دې په کار باندې نه راځي. دغه قبایل، دا خلک پر پښتانه باندې په کار راځي. دغه تا فرنټ لاین ده، دا به په فرنټ باندې درته جنګېږي. خو لږ غوږ ونیسه دې خبرو ته چې کم زیاتی در سره روان کړی دی، دغه زیاتی ودروه، دغه زیاتی ودروه. دغه پښتانه دي، دا پښتانه دي، اوس بس اوس یې غېږې ته در نږدې کا. دا پښتانه اوس لږ عزت ورکه، قدر ورکه. کم وخت نه دی وچړول، کم وخت نه دی در په در کړل، کم وخت نه دی به عزت کړل، کم وخت نه دی ماشومان په شهادت ورسولې، کم وخت نه دی کم عمل دی هغه موږ سره نه وکړل. اوس وخت دی، اوس در سره وخت دی چې دغه قبایل در نږدې کا، دا پښتانه در نږدې کا. وایم قسم په خدای دا درته پته وي چې دا انډیا او دا اسرائیل که نن د ایران نمبر دی، قسم په خدای دویم نمبر یې تا دی. خو دا خو د ده وزیر اعظم، دا د وزیر اعظم د اسرائیل پالیور چې اسرائیل جوړ شوی دی، هغې کې ویلي دي چې غون زاینیزم ته په کار دی چې هغه تریټ خطره هغه چې کومه ده هغه پاکستان وګڼي، اول به پاکستان ختم کوي. دا خبره خو هغه وزیر اعظم کړې ده. ته نن څنګه د ځینو اشخاص په وجه سره ټول خلک غلي ناست یو. هوز وکړه چې موږ تاسو اتحاد او اتفاق وو د افغانستان سره، د ایران سره او اسلامي ممالک چې کوم دي. ماړه تاسو په ځان باندې څه کړي دي؟ تاسو په ځان باندې څه روان کړي دي؟ تاسو امریکې لا ډې ورکوي، اسرائیل لا ډې ورکوي، د هغې متحدي کوئ، د هغې مخکې تاسو څه کوئ؟ سجدې لګوئ، هغې نه تاسو سوالونه کوئ.
او د ایران خلاف ولاړې او هم قسم په خدای چې داسې حالات به تاسو راځي چې تاسو قسم په خدای تاسو نسل به یاد ساتي. تاسو نن کا اتحاد او اتفاق ونکړه، اتحاد وکړئ، اتفاق وکړئ، ټول مسلمان ته یاره کسا د ټول مسلمانو نظر دی، افغانستان ته نظر دی، پاکستان ته نظر دی، ایران ته نظر دی او یو ایران واحد ملک دی چې هغه ډټ کر ولاړ دی او د کفر نظام خلاف ولاړ دی او جهاد کوي، د خپل بقا جهاد کوي. او موږ مسلمانان ورپاسو امریکې لا ډې ورکوو، اسرائیل لا ډې ورکوو او ایران موږ تاسو ایران ته شکست غواړو. موږ تاسو له ټول له پکار دی چې موږ تاسو اتحاد او اتفاق وکړو، د دې خلاف ودرېږو، د دې کفري نظام خلاف ودرېږو. امریکا څه شی ده؟ الله تعالی ذات ډېر لوی ده. اسرائیل څه شی ده؟ الله تعالی ذات ډېر لوی ده. الله تعالی موږ تاسو ګورو، الله تعالی موږ تاسو کسي چې تاسو څه کوئ. تاسو په اختیار کې ما تاسو څه درکړي دي، تاسو هغه اسباب ولې نه اختیاروئ؟ الله تعالی عذاب نه راځي، موږ تاسو هر څه په سترګې باندې ګورو، هغې نه بعد به الله تعالی عذاب نه راځي، راځي به یو ورځ به راځي. په دې کې چې کوم ګناهګار خلک دي هغې سره به روغ خلک هم چې کوم دي هغې باندې به هم رادرومي. نو هغې دپاره پکار ده چې موږ تاسو ټول مسلمانان، ټول پاکستانیان، ټول افغانیان، ټول د ایران، ټول عرب دا راشو، موږ تاسو یو موټی جوړ شو، موږ تاسو یو قوت جوړ شو، موږ تاسو سپیشل دا څه وکړو چې یو فورس تیار کو چې کوم اسلامي ملک باندې کم کافر اټیکوي هغه خلاف موږ تاسو چمتو. حکمت عملي ډېر ښه څیز دی، زه د دې خلاف نه یم. حکمت عملي فالو کوه، د چا سره لین دین کاروبار کوه یې د هغې رازونه معلوموئ، کم از کم داسې عمل کوو چې هغې نه موږ په منځ کې نفرت نه پیلاو کېږي. چېرې تاسو ته ویډیو خوند درکړی در سره شیر یې